السلام علیکم ملګرو. یو طرف ته عمران خان په جیل کې دی، خو بیا هم د عمران خان خلاف ټولې منصوبې ناکامه کیږي. جی تازه ترین سروې مطابق نواز شریف ناکامه لیډر ثابت شوی دی. بل مریم نواز او شهباز شریف لندن ته د یو اهم اجلاس د پاره روان شوی دی. بل اسحاق ډار 4.5 ارب ډالر کرپشن مخې ته راغلی دی. بلاول بوټو د سیلاب زدګان پیسو کې هم ډیر غټ کرپشن کړی دی. د عمران خان کیسونو حواله سره تازه اپډیټ هم دی. اب په دې ویډیو کې تاسو سره شریکیږي. څومره هم هډلاینز تاسو سره ما شریک په دې باندې او په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو چې ټول نه پهله خو عمران خان د خپل عمران خان حواله سره اپډیټ شریک کو. عمران خان دا وخت جیل کې دی، خو بیا هم د عمران خان خلاف ټولې منصوبې ناکامه کیږي. یو تازه ترین سروې شوی دی چې په دغه سروې کې عمران خان یو ځل بیا سرخرو شوی دی. عمران خان جیل کې هم د خپل اپوزیشن لپاره سرخوږی جوړ دی. او اوس دا خبره ډیره ویل چې نواز شریف پاکستان ته واپس را روان دی او نواز شریف سره یو پلانینګ هم دی چې په دغه پلانینګ په پاکستان ټولې مسلې حل کیږي. او مسلم لیگ چې کوم خلک دي، د مسلم لیگ چې کوم سپورټران دي، ای دا وایي چې د عمران خان مقابله صرف ور صرف نواز شریف کولای شي. عمران خان ته صرف شکست نواز شریف ور کولای شي، چونکه دومره موده عمران خان ته شکست ور نه کړل شو. خو اوس د مسلم لیگ نون چې کوم فینس دی ای دا خبره کوي. او پاکستان ته وایي نواز شریف پاکستان ته راځي او د پاکستان وزیر اعظم به جوړیږي. یو صحافي حبیب اکرم په لاهور کې سروې کړی دا چې په دغه سروې کې دا سوال شو چې نواز شریف پاکستان ته راتلو نه پس مسلم لیگ نون الیکشن ګټل شي کنه. نو دغه په دغه جواب باندې 67% خلکو دا جواب ورکړل چې مسلم لیگ نون الیکشن نشي ګټل، او 27% خلکو دا جواب ورکړل چې مسلم لیگ نون الیکشن ګټل شي کچري نواز شریف پاکستان ته راغی. صرف 27% خلکو دا جواب ورکړل دي. چونکه لاهور د مسلم لیگ نون کور دی، چې لاهور کې مسلم لیگ نون دا حل دی. نو خپل سوچو کوي چې بل ځای کې د مسلم لیگ نون به سهل وي چې په لاهور کې د خلک غنه اوریدلې دي. نو خپل سوچو کوي چې په بل ځای کې به مسلم لیگ نون ته وټ ملو شي کنه. او د دې باوجود هم دا بیان خلک جاری کوي چې نواز شریف په پاکستان وزیر اعظم په سلورم ځل باندې جوړیږي. بل د نواز شریف پاکستان کې د استقبال منصوبه کینسل شوې ده. اطلاعات داري چې پاکستان مهنګي ډیره ده او عوام غوسه دي، نو ستا استقبال په پاکستان کې نه کیږي. دا اطلاعات نواز شریف لملو شوی دي. مریم نواز او شهباز شریف لندن ته واپس لاړل چې هلته به دی نواز شریف سره اهم میټینګ کوي او دې میټینګ کې به ډېرې اهمې فیصلې کیږي. سوري یار، دا درې رکنی میټینګ به شهباز شریف پي، مریم نواز بھائی اور نواز شریف بھائی. جی دا درې رکنی اهم میټینګ بدای کوي او په دې میټینګ کې بدای څه فیصله کوي. خو د خپل پارټي حواله سره به فیصله کوي او دا پلانینګ به جوړي چې څنګه موږ په دې ملک باندې بیا یو ځل ورشو او دا ملک بیا یو ځل راوسټو او دا ملک نه بیا یو ټول پیسې راو بس او لندن ته راشو او فلانی لپاره بزنس شروع کو یا په دلته یو بنگله والو. خو دا پلانینګ باندې نور باندې څه پلانینګ. بل اسحاق ډار یو ډېر غټ کرپشن مخه ته راغلی دی. اسحاق ډار په بیرونی ادایګي حساب کتاب کې 4.5 ارب ډالرز او اندرونی ادایګي حساب کتاب کې یو کرپشن شوی. او کچری دا سوینو بیا آی ایم ایف پروګرام ته هم خطر جوړې دی شي. کچری دا کرپشن په اسحاق ډار باندې ثابت شو نو بیا آی ایم ایف چې کم قرضې کم نه هم یاشتو کم پلانینګ د مطلب پاکستان سره نو غیله هم خطر جوړې دی شي. بل بلاول بوټو د سیلاب متاثرینو پیسو کې ډیر غټ کرپشن کړي. تیر کال عمران خان یو ټلیتون کړي و چې په دغه ټلیتون کې عمران خان ته په اربونو روپۍ چندا جمع شوی و د سیلاب متاثرینو د پاره. نو دا داوا مخې ته راغلی دا چې پاغي کې هم د پی ټی آی ولا یادای چې هغه پکې کرپشن کړی دی او اوس پاغي باندې د انویسټیګیشن وکړل شي. نو کچر د عمران خان په ټلیتون باندې انویسټیګیشن کیږي نو بیا د بلاول بوټو په دغه باندې هم انویسټیګیشن شي. ځکه بلاول بوټو د یو ان کانفرنس کې دا داوا کړی و چې ما سره د سیلاب متاثرینو د لپاره 10 ارب ډالر جمع شوی دي. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې هغه 10 ارب ډالر څه شو. یو طرف ته په عمران خان ټلیتون انکوایري کیږي نو بل طرف ته په بلاول بوټو باندې هم انکوایري وشي. دا اپډیټ شو. ډیر زیاته مننه جی. والسلام.